بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف 48 نمبر درس سے په نن درس کې به مونږه باب اول صرف کبیر فعل نهی غایب معلوم دینه مخکې مونږه د فعل نهی حاضر معلوم د شپږ د حاضر صيغو د نهی داغه باس پم کولو. اوس په فعل نهی غایب معلوم ثلاثي مجرد صحیح اسباب فعل يفعلون کو نو مونږ سره صيغه واحد مذکر نهی غایب معلوم، تثنیه مذکر نهی غایب معلوم، جمع مذکر نهی غایب معلوم، واحد مؤنث نهی غایب معلوم، تثنیه مؤنث نهی غایب معلوم، جمع مؤنث نهی غایب معلوم، واحد متکلم نهی معلوم، تثنیه و جمع متکلم نهی معلوم. دا شپږ د غایب صيغې دي ځکه د حاضر شپږ صيغو خو مونږه نهی جوړه کړه. اوس په مونږه شپږ د غایب صيغو دوه د متکلم د دې صيغو به مونږه نهی جوړو. نو دې نه مخکې مونږ خبره کړې وه چې دا لا نهی چې دا لا نهی دې ته لا نهی وایي لا نهی. نو دا پیش والا صيغو له جزم ورکوي، پیش والا صيغو له جزم ورکوي او نون اعرابی ختمی، نون اعرابی ختموي. نو اوه صيغې دي په هغې کې نون اعرابي دی، اوه صيغو نه نون اعرابي ختمی او د پنځو صيغو نه پیش ختمی او دوه صيغې د جمع مؤنث چې کوم دوه صيغې دي جمع مؤنث غایب او جمع مؤنث حاضر د دې ته اسم نشي ویلی. خجی د ساده مضارع گردان چې دی کنه یضربو یضربان یضربون د دې په اخر د دې په شروع کې به لا ولګېدا لا نهی. نو لا یضرب مونږ اوس یو غایب سړي ته وایو چې یاره هغه دی وهل نه کوي. لا یضرب هغه یو سړی دی وهل نه کوي. لا یضربا وګوره دی لا نفي چې دا د لا نهی د دې یضربانی هغه نون ختم کړی دی، نون اعرابي غورځولی. نو لا یضربا معنی ده هغه دواړه سړي دی وهل نه کوي. لا یضربون دی یضربون د دې لا د وجې هغه نون ختم شو. لا یضربو هغه ټول سړي دی وهل نه کوي. نو دا درې موږ سره د غایب مذکر صيغې شوې. لا یضرب لا یضربا لا یضربو لا یضرب لا یضربا لا یضربو لا یضرب یو سړی دی وهل نه کوي. لا یضربا هغه دواړه سړي دی وهل نه کوي. لا یضربو هغه ټول سړي دی وهل نه کوي. اوس راځو درې د غایب مؤنث صيغې دي. لا تضرب واحد مؤنث غایب صيغه ده. لا تضرب هغه یو ښځه دی وهل نه کوي، هغه یو ښځه دی وهل نه کوي. لا تضربا دا تضربانی دی، تضربانی ادوانه ښځې وهل کوي یا به وکي. لا دې باندې کله لا نهی راولي هغه نون اعرابي ورته ختم کي. نو لا تضربا معنی ده هغه دواړه ښځې دی وهل نه کوي. او یضربنه دی یضربنه معنی ده هغه ټولې ښځې وهل کوي. او لا یضربنه دې صيغه کې دا لا نهی استبدیلي نشي راوستی په لفظونو کې. لا یضربنه معنی ده هغه ټولې ښځې دی وهل نه کوي. واحد متکلم اضرب معنی ده زه وهل کوم. لا اضرب زدی وهل نکم. او نضرب معنی ده مونږ وهل کو. لا نضرب معنی ده مونږ دی وهل نه کو. نو دا مونږ سره اته صيغې تیار شوې. د اتو صيغو دې نه مونږ شپږ صيغې د غایب د حاضر شپږ صيغې، درې د حاضر مذکر، درې د حاضر مؤنث هغه ته مونږ لرې کړي ځکه هغه د دې نه مخکې درسونو کې مونږ حل کړي. اوس په مونږه درې د مذکر غایب او درې د مؤنث غایب او دوه د متکلم صيغې دا به انشاءالله مونږه حل کوو. نو دې درس کې مونږه صرف لا یضرب لا یضربا لا یضربو لا تضرب لا تضربا لا یضربنا لا اضرب لا نضرب دا شپږ اته صيغې د دې مونږه نهی غایب معلوم جوړ کړی. د دې نه پس په بل درس کې انشاءالله مونږه نهی غایب معلوم مؤکد بانون تاکید ثقيله دې سره به مونږ تاکید د نون تاکید لګو یا به ثقيله لګو یا به ثقيله به هم لګو او خفيفه به لګو. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.